رحمان بابا ته چاوي وی راځه دلته مولا راغله ده کی جلسه ده هغه ورته څه چل دی تقریر دی راځه چې تقریر وورو هغه ورته رحمان دومره اوسګار نه دی د کار د عشق رحمان دومره اوسګار نه دی د کار د عشق چې غوږونی سي ناسه غوندې اوسګار تا زه د عشق په کار کې داسې مصروف یم چې دا واعظ چې کوي دا ناصح دا اوسګار دی د اوسګار تقریر اورېدو ته زه اوسګار دی چا سره خدای عشق غم کنه جی چا سره خدا غمی لکه ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه د شپې ګرځیده چانک راویښ پاسې د چې باروته نو د خپل وینځي کوټه ته ورغی چې ورغه هغه کې سبنګ بنګ کېده دروازې سره چې داسې غوګونیونو اوینځه په سجده پرته ده او خدای ته وی چې پروردګار ته په ما مین یې اے الله ستا ما سره ډېر مینا ده د په دروازه وټکوړه چې دروازه لره کړه بے وقوفه دا سه موه چې خدای ته په ما مین یې د سوای چې خدای ز پتا مین یې هغه ورته الزبي وقوف نیم تبي وقوف کار دې سره چې په دا وخت زما او زما د محبوب په منځ کې ترا پریوت کار دې سره زه خو د ورځ ستانه او کرایم بے وقوفا کت الله په ما مین نه وې زما ټول ورځ تا په خدمت کې زړه وچوي او ماسختن چې ستا د خدمت نه اوسګار شم نو په یخو باو داسو کم او د 2 رکعاتو نفل نیتو تړم نو 15 سپاره قران په یو رکعت کې و مو 15 په بل رکعت اوس می سلام وګرځولو او دیر سپاره می په 2 رکعاتو کې ویلې نو اوس می سلام وګرځولو او هغه ته مې وی چې ته په ما مې او ته پکې د مچ غوندې را پریو زما عزیزانو که یو سړی داسې مصروفي نو بیا هغه تم واقعي تلوار پکار د زکه چلته محبوب سره خاص وقات تاسو څه کارونه داغه وجه ده چې ځنه خلق ساده خسکی مالدار چې دي دا د پاکستان د برکته چې خلق سره پیسې مې سره راغلي یره جی تاسو مونږ لګ ډیرو غدي کې نه شوقم کې مچران شي ضرورت سره ودا خو جی خبره مال نه زاغه انجن ما چې سمره را پسې ډبي کمی نو خوشاله انجن پسې چې سمره ډبي زیاتی خو انجن باندې بوجي کنه بل کار کوا بابا مرز من خاصه لیونی و ملنگان لیونو پسې لیونه به منډه وي او ملنگانو پسې ملنگان منډه خیال امراغي زارکش هر سړی مال دلته نشي راشي او رازیم نه دی جمعه دا غوړ چې دي دا ټول پوره دي ځکه چې دوه ټول د خزو ټټوان دي بربنده خزه چې څوک ځان سره ګرځي ادي جمعه تراتلش بربندی لونه چې درې منه بار بربندی ګرځي هغه چرته راتلی شي دلته خو هغه سړی راځي چې حیا پکې وي شرم پکې وي غیرت پکې وي ایمان پکې زما عزیزانو سوچ کوئ فکر کوئ زمونږ د ملک ډېرې بدقسمتۍ دي خو یو لویه بدقسمتي دا هم زه هغه مسلې ته نظم چې د فقهاو په نسبت باندې جواز دی لیکن جواز فضیلت په کم کې دی زیاته رتبه په څه کې ده بہر تقدیر
دنیا نن په قهر عظیم گرفتار ده. اصل حقائق د دین چې دي ای پریخ امریکا دا او روس ته او چین دی، امریکا دا او روس ته او چین دی. دا حماقت کې نن دنیا پرته. زمون غرض خو صرف او صرف د خدای د دین سره. که په پاکستان کې لوی غم او فکر دی ماته، نو هغه صرف دا دی چې دا د دې ملک قانون چې دی قرآن پکار، د ملک قانون سره ټوکې نه دی پکار، مخول نه دی پکار، د ملک قانون قرآن پکار. عزیزان، الله د آدم علیہ الصلوۃ والسلام او د بی بی حوا ملاقات نه بعد اوس دا تاریخ د زمکه په سر یو مورخ وخای، د زمکه په سر یو مورخ وخای چې د آدم علیہ السلام تاریخ پیدائش وخی او دا وخی چې د آدم علیہ السلام د تیرېدو څومره زمانہ وشوه. د زمکه په سر یو مورخ ته دا وخی. دا علم سوا ده. دا ټول چې تاسو ګورئ دا موجوده هر سړی را پاسي کتاب لیکي. په پاکستان کې شعر ناپرسان خدای کنه یو ناپرسانی پکې دا هم ده چې د کتاب د لیکلو د پاره اهلیت پکار، تصنیف د پاره اهلیت پکار کینی او د کتابونو نصیب غلاو کی او بیا په نامه خپل ور کی چې پلانیم تصنیف کړي. تاسو وګورئ دا څومره کتابونه او دا تصنیفات چې شوي دي دا ټول زبانی جمع خرچونه دي. نن 300 کاله مخکې رحمان بابا تیر دی، 300 کاله په د مقدمه لیکلي. که پښتنو دام ثابت کړه لري بنز دا ثابت کړه چې رحمان بابا په کوم ورځ پیدا و، په کوم تاریخ مړ دی، عمر یې څومره، پیشه یې څه وه، وخت یې چرته تیر کړی و، مرید د چا و، تعلقات یې چا سره و. دا غز او دا دم کدوی ثابت ہے. ټول زبانی جمع خرچ یو په مقدمه لیکلی و چې مليانو د دې عزت ته نشو کته، نو د کفر فتوا په ولګول. ما غته وې د خدای بنده بل څه درته په لاس نه درتل، نو د خپل ځان نه دا جوګتوش و. دا خبره چې د کړي و چې طول عمر میں تیر شو بیہودا پا زمانہ. اللہ قسم پا خدای چې سواد سے رحمت اللہ علیہ نن نسل کاله مخکې تیر شو. هغه به وی چې کاش چې په پښتو ژبه مونږ کېدی نو ما به د رحمان بابا په کتاب مونږ کاش. د غرغشتو مولانا نصیر الدین رحمه الله تعالی و تبارک هغه به وی چې ما په زندګۍ کې د پښتو ژبه کې داسې خوان په بل شي کې نه دی لیدلی لکه د په کلام. میاں عزیر گل اسیر مالټا چې فلال ژوندی دی، دیوبند شیخ الهند رحمت الله علیه خاص شاګردو او په مالټا کې ور سره په تور اوبو کې د پیرنګیانو د لاسه قید. هغه وایي چې هغه باریکات د دین چې په کوم رحمان بابا پوه شوی دی نن نظر کاله مخکې امام غزالی تیر دی، هغه باریکات امام غزالی نه دي حل کړي لکه دې سړي چې حل کړي. ته وګورئ کنه مونږ پښتانه مونږ پښتنو ته وګوره کتاب ډمانو له په میراث کې ورکړي. ډمان چې دغه کې صوفیانه کلام ووري نو ور سره بیمباجې شروع په ټپ وړاندې شي. و ظالمان دوپړو باجو ته خو اسلام مزامیر و شیطان ویلي. دا
خود شیطان آلات تی و ظالمانو د خدای او د رسول نامه دې سره څنګه بیا ورته صوفیانه کلام څنګه یعنی دا صوفیان دمان ټول کم غم بده ملک جاړي یو غم شته دا و یو زخم نه دی چې بجوړ شي هزار زخمونه مې پزړه دي مړ بشي یو غم د دې قوم نه سره وجاړي دې قوم کې خو غارونه دي هر سوړی چې ټپه بل طرف ته سورت اوزی بلای چې ټپه بل طرف ته بلای چې ټپه بل طرف رحمان بابا دا ویلی چې طول عمر میں تیر شو بی ہدا په زمانہ است زمان سروی او د ترکو یستانا اس میں حاصل نکړو په شیخ په مولای کې پس لدی میوار دے ہر چیشی پا مائے خانہ اس پا دیتا سپی اس میں حاصل نکڑو پشیخی پا ملائی کے پس لدی میوار دے ہر چیشی پا مائے خانہ پام کو دا منصور غندی پا دار نش رحمانا دیر داد عشق خبر مکڑا نادانا اس منصور تا بتوئے چاہ کافرو دا سکویلش ملیانو پا دار والے ہو خی جاؤ والے ایک یو خاص وجہ وا ظرف کمزور ہے شیپ کے ڈیر راگے ضبط یو نکڑے شو چگے ہوئے یو مقام دے پدے ولایت اغیتا استغراق فی اللہ ہوئے یو استغراق فی اللہ دے یو استغراق فی الرسول دے یو استغراق فی الشیخ استغراق فی اللہ دیتا ہوئی چی یو سڑے ہوئی اللہ 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 تمام اندامون ہے بلا خبر نکی اللہ 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 مقام تچورسی استغراق فی اللہ رش بالکل محوشی دا خدای پزاد نو دے چی ارچر تا گوری بیا ورطا اللہ اللہ کاری بل سنخ کاری منصور استغراق فی اللہ را گئے چی زان تا گوری ما اللہ ورطا کاری آوازے کو چی انا الحق انا الحق خلق رونی وچی دا سوے وینل ذکر چار سو ورطا راوینی و مڑے کو اگر اسیم ان الحق چغی والی چی کم رسای دتا غاڑا کیا چو پا کم لارے چی دا جنازہ اوڑا آد دیوالونو نم ان الحق چغی را کم قبر تے چی دے کزولو قبر نم ان الحق چغی را شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ داغا وقت دیر لوی بزرگ پخوانی بزرگان بچیو ابی رشتیا بزرگان دا اوس خو پتاندر دیو لگی اوس په بیا څور پسې کېږم بهرحال اوس خو ټول زمونږ رونه دي ګڼ کپان دي قسم په خدای دی چې ولا ورشه زه چې جومات کې ناست یم ترون ننوځې که ترخ ګرم چې څېره وړه که نه استاد سلام علیک ته به ډېر په شوق راشي استاد سلام علیکم جوړ خو چې لاس دې څنګه حال دی ښه نور خیر دی که او چې غوړ لاس په خیر کښېنه دا ټول مونږ په دې قهر اخته یو خیالم راغی جی شیخ شبلی لوی ولی او بزرگ د خدای لوی اغي آسمانی چټې بجاری وې دلته یو 38 روپے ورځ به ورته ملاوي دا نو ما ورته وی چې دا ماته مخه ول 3 ورځې دی ولکه کیناو چلاو باسا ستا به 20 روپے ورځ اوس درته خین اس نه چې ما پسې ګورم دغه شی یو وظیفه ده یو وظیفه
دا شروع کا تو ګوره چې مال تا پسې منډې وای کنه دولت تا پسې منډې وای کنه یو یعنی ته به وظیفې اوس پیسو دپاره کوې زویم داسې وظیفه وکړه چې د مالونو مالک ټول ستا شي وظیفه داسې وکړه مالونه ټول د چا دي د خدای دي نو د مالونو مالک به ستا شي نو چې د مالونو مالک ستا شو تا ته به د مال ضرورت سي داسې وظیفه پکار